دواړو جهانو سردار ډیره موده مخکې فرمایلی لو جعل القرآن فی اهاب ثم القی فی النار محترقا که دا قرآن په سرمن کې ورواچولی شي او سرمن اور ته وویشتلی شي محترقا دا اور به دا سرمن ونسیزي نو شیخ الحدیث سے دویم توجیح کئی وی د دې معنی دا ده چې د سرمنې نه مراد د حافظ قرآن سینه ده او د اور نه مراد د جهنم اور دی که حافظ قرآن د څه ګناه په وجه د جهنم اور ته وغورځېږي خو محترقه دا اور به یې نه سیزي ځکه دنده دې کې قرآن پروت دی کلام الله تبرک بالقرآن فإنه کلام الله برکت حاصل کئی پا قرآن سر زکا دا کلام